ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې خاصه وظیفه او د رمضان المبارک خاصه وظیفه د ژوند بدلیدو وظیفه د محترم مسلمانانو د هر غم، د هر تکلیف، هر پریشانۍ د لرې کولو دپاره علاج دی، روحاني علاج دی. پریشانۍ به د خود به خوده په خپله ختمیږي. دعا هم پکې مه غواړه او ستا هغه دعاګانې به الله تعالی خود به خوده قبلوي. کومې دعاګانې چې اوس موږ غواړو نه قبلیږي. محترمو، دا داسې وظیفه ښیم چې هغې الله تعالی په خپله وعده فرمایلې ده او الله تعالی هغه وعده خلاف نشي کېدی. قسم په الله، ټوله دنیا لوټې لوټې کېدی شي، دنیا ورانېدلی شي، خو لیکن رب العالمین چې کومه وعده کوي هغه دروغجنه نشي کېدلی. محترمو مسلمانانو، ما او تاسو دروغجن کېدی شو، زما او ستاسو ژبه کې نقص پیدا کېدی شي، په زړه کې خیالات بدلېدی شي. محترمو، لیکن رب چې کومه وعده وکړي که نه، او د رب کلام چې کومه خبره وکړي هغه 100% ګارنټۍ سره صحیح وي. او دا زه تاسو ته ثابتوم او انشاءالله دې وظیفې سره به هم الله تعالی په وعدې سره او الله تعالی په حکمت سره الله تعالی به ستاسو غمونه ختمی، ستاسو پریشانۍ به ختمی، ستاسو ګناهونه به معاف کوي، ستاسو له به اولاد الله جل شانه درکوي، نارینه او که زنانۍ. محترمو، تاسو له به الله تعالی مال درکوي او غټه خبره دا ده چې پریشانۍ او د دنیا او د آخرت خوشحالۍ به راته درکوي. نور تاسو څه غواړئ؟ ما ته اکثر کمنټ کوي خلک، وایي زمونږ دعا نه قبلیږي، زمونږ وظایف نه قبلیږي. یقین په الله، که زما خو په خپل الله جل شانه دومره زبردست یقین دی چې زه خو یو ناامیدي نه کومه، چې غواړم الله تعالی نه بار بار غواړم، په جړا سره غواړم، په فریاد سره غواړم. الله ته وایم الله ته به راکړې، الله بل رب مې نشته دی، الله بل خوا نشم تللی، بل اله زما نشته. الله ته زما رب یې، تا زه پیدا کړی ما، دنیا ستا ده الله، الله ځمکه اسمانونه ستا دي الله، نو زما د حاجت به هم ته پوره کړې. محترمو، انشاءالله چې داسې وظیفه راته ښیم چې ستاسو حاجتونه به ورسره خود به خوده پوره کېږي. خو ویډیو را سره پوره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو، هغه مسافرو کم چې بهر وطن کې ژوند کوي، الله تعالی مو د زړه ارمانونه پوره که، الله تعالی مو د زړه حاجتونه پوره که. مالک الله د دې روژې په خاطر الله زما د کتونکو اوریدونکو ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي. الله زما د کتونکو اوریدونکو ته تمام په تمام حاجتونه مالک الله پوره کړي. روژه د الله زبرګه روژه د الله، تا تم حاجت دی الله حاجتونه پوره کړي. محترم مسلمانانو، دا دعاګانې بار بار دي، دا بغیر د سلالچه زه تاسو ته دعاګانې کوم، بغیر د عرضه کوم. الله تعالی دې قبول او مقبول وګرځوي. محترم، ما تاسو ته کومه وظیفه ښودله که نه، هغه داسې وظیفه ده چې د هغې زه تاسو ته اوس عرض کوم. ښه صحیح شوه که نه؟ الله تعالی څه فرمایي؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. محترم مسلمانانو، دې کې تقریبا الله تعالی 15 کو شپږ وعدې کړي دي او شپږ خبرې کړي دي. الله تعالی فرمایي چې تاسو بخنه غواړئ نو استغفار وایئ. کو تاسو وایئ چې موږ له اولاد الله تعالی راکړي، استغفار والئ. کو تاسو وایئ چې الله تعالی نارینه اولاد راکړي، استغفار والئ. کو تاسو وایئ چې الله تعالی قرضونه، پریشانۍ او غمونه او مصیبتونو دنیا ختم کی، استغفار وایئ. کو تاسو غواړئ چې الله تعالی ته په جنت کې بهترین مقام راکړي، استغفار وایئ. محترم مسلمانانو، استغفار داسې یو طاقتوره وظیفه ده چې هغه په خپل ژوندګۍ کې شامله کړئ. قسم مې د الله تعالی فذات ته وکړو چې خود به خود حاجتونه پوره کېږي، پریشانۍ به د باندې خود به خوده ختمیږي، غمونه به خود به خوده ختمیږي. د ټولو غمونو علاج، د ټولو مصیبتونو او تکلیفونو علاج صرف استغفار دی. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. مونږ خو یو 100 پیرې ووایو به ځان ته خلاص کړو، یو 1500 پیرې ووایو ځان ته خلاص کړو. ته کم از کم 2,500 یا 3,000 پیرې، 3,000 پیرونه ته کم مه وایه ورځ کې. او سووا چې څومره ویلی شي ته شروع که، چې په 5-6 ورځو کې تا ته زندګۍ بدلون دغه په لاس در نه رلی، نو زه ستا جرم یم. که تا ته الله تعالی پریشانیانې ختمې نه کړې، زه جرم یم. خو دې سره سره محترمو تاسو ګناهونه پرېږدئ. ګورئ،
دا یو خبره پکې هر قسم ګناه کم چې د الله تعالی د نافرمانۍ سبب ګرځي کو د سترګو دی کو د غوږونو دی کو لاسونو دی کو د دماغو دی کو د هر یو څیز ګناه ده هغه به مطلقاً پرېږدئ بس صرف ګناهونه اوسه پرېږدئ 15 وخته مونځ اوسه شروع کوئ او استغفار 3000 پیرې ورځ کې تاسو وایئ داسې وایئ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله کو دینه سو ګران ویلی چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه کو دینه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا مې استغفار دی ګوره الله تعالی چې کومه خبرو کې چې بچي در کوم مال در کوم رزق در کوم پریشانی د ختموم مصیبتونه د ختموم الله دروغ وی الله جل شانه دروغ نه وی محترمو الله د خپل وعده خلاف نه دی محترمو ان شاء الله چې تاسو دا عمل شروع کړئ ان شاء الله هر ورځ دا عمل شروع کړئ زه راته قسمیه دا خبره کوم او ګرانټۍ سره راته وایم ان شاء الله ستاسو تمام حاجتونه به الله تعالی خود به خوده پوره کوي پریشانی زه الحمدلله زه 1500 پیرې ویم کنه یقین په الله وکړئ زما وظایف نورم ډېر زیات دي کنه خو 1500 پیرې اوس زه استغفار ویم نو الحمدلله الله تعالی راته مال راکوي الله تعالی راته هغه هر یو څیز چې دی تاسو ته اوس زه نه ویم نو هغه ټول په ټوله څیزونه الله تعالی بغیر د غوښتلو نه ماته میلاویږي زما چې کوم حاجت ته دغه راشي الله تعالی راته اسباب میلاوي الله تعالی راته لارې کولاوي الله تعالی شانه راته د پریشانو لارې بندوي الحمدلله بیماریانې الله تعالی دفع کوي نو لهذا په خپل رب توکل وکئ ګناهونه ټول پرېږدوئ رب وی محترمو چې دا بنده زما دی دا بنده چې مانه څومره غواړي ورکوم دعاګانې څونه غواړي ورکوم او الله تعالی بیا فرمایي کو د انسان مانه دعا نه غواړي زمانه دعا او حاجت نه طلب کوي د انسان ته به زه بیا سزا ورکوم لهذا رب په غوښتلو خوشحالیږي و نه غوښتلو خفه کیږي او مو تاسو وایو چې حاجت هم نه پوره کیږي نو د څه وجې نه به نه پوره کیږي انسان ته چې څه بیماري ولګي هغه ته صحت نه میلاویږي د څه وجې نه میلاویږي محترم مسلمانانو موږ باندې چې نن مصیبتونه دي غمونه دي د خپل لاسونو د وجې نه دي د خپلو سترګو د وجې نه دي د خپلو غوږونو د وجې نه دي د خپل نفسي خواهشاتو د وجې نه هم او تاسو ګناهګار د خپل موبایلو د وجې نه چې خلکو سره رابطې کوو محترم مسلمانانو نامحرمه ګناهونو کې مبتلا یي الله تعالی د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي ان شاء الله ډېر سر دله نه خوږم خو ډېر د زړه نه مې ته دا وظیفه درکړه او روجې پورې مسلسل روجه کې 3000 پیرې استغفار ووایي روزانه مسلسل 3000 پیرې استغفار ووایي ان شاء الله لږ ورځو کې بس تاسو زندگی بدل شي زندګۍ کې پریشانۍ ختم شي تکالیف مصیبتونه بر باندې الله تعالی ختم کی مونږ هم تاسو ته دعاګانې کوو څنګه چې مخکې مې ته عرض کړي مدرسه کې هم درته کومه او نن د جمعې ورځ د نن هم درته ان شاء الله کومه نو الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه د زړه حاجات هم الله تعالی پوره کړه ان شاء الله بله را روانې ورځې له به بیا ملاقات کیږي ان شاء الله دعاګانې کوئ دعاګانې ته کوم د لوی الله فامان